چا سره به ملو شوي چا سني د هغې معذرت غواړم ټولو ته په جمع السلام علیکم. بیا یو ځل وعلیکم السلام. ستاسو د ټولو وروڼو زه ډېره د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې تاسو په شارټ ټیم کې راغلئ، خپل قیمتي ټیم مو وویستو. زه ستاسو جذبې ته، ستاسو راتګ ته، ستاسو هرې حوصلې ته سلام پیش کوم. وروڼو څنګه چې تاسو ته پته ده ما خو په خپله خبرې هم نه کول غوښتې، ځکه چې ما ویل زما په ځای به نن مشر خبرې وکړي. ډېرې تقریرونه او ډېرې خبرې شوي دي، خو ما زه مشر ویل چې تاسو خبرې وکړئ، ځکه په دې موقع باندې د لاول د ټولو نه مخکې د خپل مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، د جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب، د هغې ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی دغه اعتماد په ما وکړو، دغه ټیکټ ما ته میلاو شو. خو زه بیا هم وایم چې دا ما ته نه دی میلاو، دا تاسو ځوانانو او تاسو مشرانو ته میلاو دی. ملګرو الیکشن هم لاړې، وشولې، تېرې شولې ډېرې، بیا یو ذمهواري په موږ را روانه ده، او هغه ذمهواري زموږ د ټولو خلکو سترګې موږ هوارو او د شیرپاو ځوانانو ته دي. انشاءالله دا څومره چې په یونین کونسلو کې دي زموږ وروڼه، د هغوی نه دغه یو ریکویسټ کوم چې الیکشن کېږي نو دا صرف په ولاړه نه دی، صرف په ټیکټ نه دی، صرف په ګرځېدو نه ده. دلته که موږ وګورو نو زموږ د قومي وطن پارټۍ ډېر غټ ورکر دی، او زموږ د قومي وطن پارټۍ په دې علاقه کې په هر کور کې نوکر پیشه شته، هر محکمه کې شته. خبرې شاټ کوم چې تاسو ته پته ده دلته نوکرۍ څومره شوي دي، هر یو کار، روډ، بجلی، ګیس، هر چا ته پته ده. هغه ملګرو ته خواست کوم چې موږ سره که په پارټۍ کې دي که نه دي، د دې شیرپاو غیرتمندو پښتنو ته چې راپاسو به د دې خپلې علاقې مخکې چې څنګه مشر خان د دې علاقې مشري کړې وه، جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب، انشاءالله دا مې خپل ایمان او جذبه ده چې دغه شان به د دې خاورې او د دې خلکو خدمت کوم که خدای مقرر کړی. مشر به تفصیلا تاسو سره خبرې وکړي، ټیم شاټ دی. زه ستاسو د ټولو وروڼو بیا یو پیره ډېره د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم، ستاسو جذبې ته سلام کوم. انشاءالله تاسو نه دا تمه لرم چې په دغه ورځ به ما سره څنګ په څنګ دا ټول وروڼه رواني که خیر یو دا جیت به انشاءالله ستاسو